نو هغه دا و چې دوی ته الله تعالی درې لوی قوې ورکړې وي. اوس وخت کې مردان کې هغه ورځ یو منکر شان مصطفی بیان کړیو، په هغې بیان کې ویلیو چې پیغمبرانو په یوه معجزه باندې هم څوک مسلمان کړی نه دی او ټول کار د محنت او د دعوت شوی دی. دا ډېر ګستاخانه الفاظ او سپک الفاظ دي. د عالم د خولې نه چې د یو جاهل او د عامي د خولې نه چې وزیم دلیل د حماقت وي. نصوصو د قرآن سره دا خبره ټکراو لري. انبیاء علیهم السلام دعوتم چلولی دی، د دې هغه بلیغ دعوت چې چانه دی منلی د معجزې زورم ښودلی دی او د بهترینو خوږو اخلاقو نه هم کار اخیستی دی. دا درې صفاتو درې قوې وي چې دی به په مخه به وي او الله تعالی به په لږ ټیم کې د دې مبارکو په اصلاح باندې علمونه اصلاح کول. لیکن دا خبره کول چې انبیاء علیهم السلام په معجزه باندې چا ایمان نه دی راوړی، مزید تفصیل نه کوم، خو یوازې حضرت موسی علیه السلام چې د فرعون سره کله په مناظره او په چیلنج باندې شه او فرعون ساحران را جمع کړل چې شمپوشي او سحر یې وکړ، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. د امساګانو د پړو نه په خپل سحر باندې ماران جوړ کړل د خلکو په سترګو کې. موسی علیہ السلام چې د میدان کې حاضر شه، هغې ورته وی اما ان تلقي و اما ان نکون نحن الملقون، یا تاسو امسا خوشی کوي یا به موږ پړي او امساګانې وغورځو. موسی علیہ السلام ته فرمایي بل القوا، تاسو وغورځوئ. هغوی پړي او امساګانې وغورځول، سحر او چشمپوشي وکړه او د خلکو په سترګو کې ماران ښکارېدل. موسی علیہ السلام چې امسا خوشی کړه، نس قرآنی پی گوا دے فیدا ہی تلقف ما یافکون، په یوه نوڼۍ باندې تیر کړل ټول هغه څیزونه چې ساحرانو په دروغو جوړ کړي وو. قرآن عظیم شان څو ځایه دا واقعه ذکر کوي. ربی کریم فرمائی وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، آغا ساحران، آغا جوگیان او کوډګر چې په سحر باندې د امسا او د پړي نه مار جوړ کړیو، القي السحرة ساجدين، هغه ټول ساحران پړمخه په سجده باندې پریوتل. قالوا آمنا برب موسی و هارون، او اعلان او چغی وهلا چې موږ د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام پر رب باندې ایمان راوړی دی.